یو غریب پورولې کیسه. یو نیک او شتمن سړی خپله یوه کیسه لیکي. وایي یو ورځ مې زړه ډېر زیات ناقرار شو. هر څومره چې مې د زړه د قرارولو هڅه وکړه چې د اندېښنو بار مې سپک شي او ناقراري مې کمه شي، خو ونه شوه او لا پسې ډېر شو. تنګ شوم او له کوره ووتلم. اخوا دېخوا سرګردان وګرځېدم. په همدې حالت کې د یوه جومات خواته تېرېدم چې دروازه یې خلاصه وه. دا چې د کوم فرض لمونځ وخت هم نه و، بې اختیاره جومات ته ورننوتلم چې اودس وکړم او یو 2 رکعته نفل لمونځ ادا کړم، کیدای شي زړه مې آرام شي. تر اوداسه وروسته چې جومات ته ننوتلم چې ګورم یو سړی په ژړا ژړا دعاګانو غوښتلو کې بوخت دی، چې ځیر شوم ورته. سړي له پور څخه د خلاصون دعاګانې کولې. وروسته له سلام او روغبړ مې ورڅخه د پور پوښتنه وکړه. ویې ویل نن مې د پور د بیرته ورکولو وروستۍ نیټه ده او له خپل څښتن څخه یې غواړم. د هغه پور 100,000 روپۍ وې. جیب ته مې لاس کړ او هغه مې ورته ورکړې. د سړي سترګې له اوښکو ډکې شوې او زما زړه قرار او په سکون شو. ما ورته خپل کارت وړاندې کړ او ورته ومې ویل که بیا د پیسو ته اړتیا شوه نو بیا راسره اړیکه ونیسه، په همدې کارت مې ادرس او د تلیفون شمیره ده. هغه سړي هیڅ کارت ونه کود، بیرته یې راکړ او ویې ویل نه ښاغلیه، ما سره د هغه ذات ادرس شته چې ته یې نن راستولی یې. د بل چا د ادرس په جیب کې ساتلو سره زه هغه نشم خفه کولی. فایده: پر الله جل جلاله خپل بندگان ډیر زیات ګران دي، خو چې کوم کس خپل مشکلات بندگانو ته نه بلکې الله جل جلاله ته وړاندې کړي، خدای پاک به یې مرسته وکړي او له داسې خوا به یې مشکل حل شي چې د ده ګمان به هم نه وي. قدرمنو اوریدونکو، زموږ د فیسبوک پاڼه حکایات مثنوي شریف د ثواب په خاطر در سره لایک او شیر کړئ.